باندې څوک ذکر اسکار او دا وکړه خبره نشته یا درود شریف یا رکعت یا تر وکړه ها نو شیخ فلیتانوی صاحب تاسو ته خبره وکړي کنه هغه بیا دلیل جوړیږي شریعت کې زه سره د دلایل ما خپل هغه پیش کړم د خپل دعوت اول لګه دعوه صحیح پیش کړه یو نفس میلاد وی یو جشن میلاد وی دوه کې فرق ته مولوی سے بیا مرته یاما نفس میلادی مطلق ولادت تا من حيث هو که خبره ته وګونه ته 15 ملته بیا خپل کې وغه په 15 کې غزو وغه په لګ مپریته خپل وځه پیش کړي چې بيد چې چری بنولي صاحب یو نفس میلاد یو جشن میلاد دوه کې فرق دی دوه ګور سره سینه باندې ناسې مخه یقین کو اوس مدرسې روانې دم کور کې یم یا کوټین نه یم وتلې کوهیږي ها بالکل کل جواز رکھتی ہے کہ ہینگ شو आवाज نو سلو ہے आवाज صحیح شو لکه هغه خو کنه ګلخي په دې قرباني خوړل لګي خیستا هغه خو اسمه ملواګان ډيري تکړه شیات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى تحب حضور مبارک ترس کی حلوا یا خو تاسو غونه کله بیل شي به کې وای سره یې خوري نو نه لګه تعال خبر او بلچ کې د کې زیاتی کړو کنه لګه حضور مبارک په سنت باندې تا اعتراض وکړو عمر رغب عن سنتي فليس مني ځان اول مسلمان ثابت کبیا به غپ لګو چې حد نه زیات شي خوان نه کا او پیغمبر اسلام اثر خو کړو کنه يحب العطر او ټیک شو کوم کې د حدیث راغلی ما ته لګ حواله پیش پیغمبر اسلام دا چې نوې فرمایي دا چې نه کړی چې د عطر راخیشته په سر او په جامو ټول یې راړولي او هر شي دا چې نه کړی چې حلواګان خلکو لپاره مخونو تپولي خو بس صدقې وشي او موږ نه علاوه تاسو ډېرې خورئ او تاسو کار دی ځکه خېټې مرنه وتلې کنه الحمدلله موږ خپل ځاني نه چې حضور مبارک خوشاله کې حلوا څه چې وس هغه خوراک چې ډېرو خلکو نه خوښ موږ ته په سرو زرو قبول لې به دا خبره باندې پوهېږي او بیا حلوا چې حضور مبارک خوښوي او تاغونې مفتي سړی هغې پورې خان دي نو الاستهزاء بالشریعة کفر کما فی شرح العقائد نه منډه ما اول ځم مسلمان ثابت کا سنت پورې خندا وکړه سنت پورې خندا تاسو په خلواګانو کې لام به دا خندا کنه تعالی حضور مبارک حدیث مزداق ځانو ګرځولو نه دا جمعاتو ګټاګانې کوي جمعاتو کې خو په چتا وای حرام دي دا شی بیا تل ګل پاڼه باندې تاوګه پرتی مری دلغو دا دغش موږ مخالف یو د سیفیانو سره موږ په دغش مخالفت ته تاسو ټول قیلا کلنا مرتبه غواله نظریم داو قیلا کلنا تعویلی ماویلی ته خپل حقیقت باندې اول خپل عقیده نه پیژنې چې تا عقیده سره نفسي میلاد او جشن میلاد نه پیژنې وغه نه پس بیا ما سره بحثونه کې ډېر سخت خفه کړم خو ماشاءالله ما خو چې غټ عالم بي او نامه او شرات ویل چې ما نامه ورته ما اخلو بیا نمبر ناس کوي نو بس مون خو خوراک چې خاک ته دغه شي مون خو ګرځو چرته یو کس وګورو بڼي تو باسو پوه شوې خګور ورته خاص نه نفس میلاد کې جشن میلاد اسکو مشل تراته یو پیش کا بس صحیح سو زور ته دلایل پیش کوم نه اول خبره را سره صفاقه نفس میلاد کې جشن میلاد اتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا دښوا دغه څنګه راز دغه آیات کریمه شان نزول مراته ویا الیوم بنن روز باندې اکملت ما پورا کړل شو تاسو دین کوم دین تاسو خپل خبرې لته راز ما استاد په میلاد شریف باندې جشن عید میلاد النبی باندې مناظره په دې خبره کوله درې ما وره نه دا مناظره یې مړ پلیز یار مناظره یې کنه یار یاګه ماته خالی مولوی صاحب یو خبره تکم تا میلاد بدعت غنا یعنی حرام دو غنا کنه ٹھیک حرام قطعی ثبوت قطعی دلالت وی کوي زستا ته دلایل ما ته ګوره دلایل خو خپل مراتب لري نو دلیل منطقي راته پیش کې نحوی راته پیش کې دلیل اصولی راته پیش کې مناظره والا راته پیش کې کومه راته پیش کې جمهور علما راته پیش کې لیمی راته پیش کې انی راته پیش کې حجت بینه فرقان راته پیش کې برهان راته پیش کې کوم راته پیش کې ده زار ته ساده قران مجید احادیث مبارکه بخاری شریف مسلم شریف او قران پیژنې ختمه تخافی ما انت من ذکرها بس دې معنی راته وکړه ٹھیک شو نه ته قران پیژنې
حاریش قرآن پیژنه خوښ ستارو یا ګرځوي ګډه ورسره ته اوس مونږ ته مونږ عملي کړی تا شکر الحمدلله قرآن پیژنې ته نو سره کړی ټیک شپ ستارو نیولې اوس ما ته ګوره قرآن پیژنې ته دا شروع د خاص دا پلی مخره ګل کیه غلط غوړ شي نو پر دماغ ماشاءالله کینه ته کې غزي کوي څنګه باندې نه کړی او ډېر سخت غړلا راځي غزر دی چې لفظ قرآن وای نو مال منصرف او غیر منصرف کی سره یاد شي او ماخذ کې ما چلے کې پښتنه تر کوم قرآن ماخذ څه شی کنه نور الانوار به شرطه خوب کې لیدلې ما بس قرآن کریم تعریف موضوع غرض راته او قضا بیا په قرآن کې راته یو آیات خو نفي باندې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارک په نفي باندې یو قطعی الدلالت قطعی الثبوت د غبره پیش کی دلیل او داسې الفاظو کې چاغین میلاد مصطفی منع راغلی بالکل نه کو بس نن بیا تو بشه خو دومره خبره ده چاول براته قرآن تعریف موضوع غرض او د قرآن ماخذ او قرآن منصرف ته که غیر منصرف لفظ ماخذ د قرآن څه شی ګوره شعر مولای کدا چې دوی ټول عوام په دې ګمراه کړي چې مناظره کې یو دلیل مناظره کنه مړ عالم سړی کنه پلیز یاره مناظره کنه باب مفاعله پیژنې باب مفاعله کوم بغه مزید نه که مجرد نه ثلاثی نه که رباعی نه شوای متکه شو غوږونه سا غوږ منی ولا خو ته نفس میلاد او جشن میلاد نه پیژنې کنه یار دغه کې غټ فرق دی فرق نه خو ته په زور لري د لراړې کنه زه اوس وایم کنه نو عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی چې پاغه کې قائل لکومي خبرې دا خو نه مانی ځه قائل لکومي خبرې خطه پینځه نیله تا وګړه خزا زبر شوم شمه زبر یو کنه ته اوس وګړه بیا ما خبرې دای تا داغه پیش کړه کنه مال به جواب راکې زه چې خبرې سر ته ورسوم تا وی چې نفس میلاد کنه نظر ته مشه دا نفس میلاد منی که جشن میلاد منی نفس میلاد کته نه منی دا خو قطعیات او ثابت ته دین انکار کول کفر دی نفس میلاد او یو مونږ تاسو لنجه په نفس میلاد کې نه ده خبره باندې پوهه کی جس نفس میلاد خو ولادت د حضور مبارک ته هغه نه تا انکار کفر دی ته حضور مبارک نه مانی چلا او کای چې نفس میلاد منم نو دینه دا مسابقه و چې خوشحالي نفس میلاد ته خوشحالي نه خاوني دا معنی چا کړي خبره باندې پوهیږي ما او تعالی انجه بنیادی طور باندې په جشن میلاد او په مروجه میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارک ده دی باندې په زګړه کې خبرې ته اوس په دی باندې زستا ته درایل چې کوم مروجه دا تاسو کوي چې په کې قیام جلوس او د غرنګي ناتوانه او دای په دی باندې او د قران کریم کې حرام ثابت کنه او دا ثابت حرام ثابت کنه بالکل بدعت سیئه او حرام ثابت بدعت سیئه ثابت ما خبر سره غوونه سکنه ها ختمات وای دا خبره لګاو ها اوس ګور او تاسو لګاو دای ته معنی صحیح شو ځکه نه منم منکر ما دلایل کو تعالی دلیل بتا باندې قانون مطابق دلیل بتا پیش کې څه نه معنی چې کله ته په خپل خبره کې پنچر شوي اغه نه پس غزویار تخپل دلایل قطعیه اغه صحیحه بالاسناد اغه بزتا ته بیا ان شاء الله په صورت د تلصق او تعمق کې ان شاء الله بیانوم ښه مور او دغه بس چې څه کنه دا شابه کتاب راوړو مسینه 15 او 20 تا ګوره 20 باندې بزتا ته بیا چې اکراماتیک شو هاذا کتاب راوړو تکړه شو کتاب نشته را سره قرآن مجید ته استاد یا منم لغه یا منم د علم ته ما سلامونه من حيث هو کیخه ګوره په وګونه ستې شو ګوره اول د اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم دينكم ده استغفر الله قران کریم د مخه تر غسته غلط ویل دینکم نه دینکم ده ښه دلیل پړې پتار ته نه لګي دماغ په اسمان کې زه بیا ریکارډینګ ورته خایم چې تا دینکم ویل کدینکم ده ویل عالم او مفتی او حافظ مې بیان قران غلط دی ځا دینکم ده زه کوم پیژنې ما پلیل پړې
قرآن کریم نو مخې ته پروت دی دینکم و دینکم کې فرق نشي کولی بڑا شرم ہونی چاہیے پلیز آپ پر ته سکول کې ټیچر مې او ما طلبان تنګې بیا د پاره چې نورالدین څوک ورته نامه واخلي نو په دوه لاسونو به سلامونه کې ورته ګوره خبر شه هسې نه چې سکول لار شم هلته د کپړې وواسم خلکو په مخ کې بیا ډېره بدانو په کارونه تاسو هیڅ لغړ ګرځئ زه هم پېژنم او ټول فایلانو چې دا الفاظ د بیا وایه ماشاءالله ډېر مهذب الفاظ هم دا کې ډېر ښه مفتي ماشاءالله دا الفاظ ډېر مناسب هم دي ښه قوي دلایل دي ښه دا الفاظ لږ بیا وایه چې لغړ خبره وکړه ګورئ سړي بچایي نه په سړیتوب باندې ماشاءالله ماشاءالله مضبوط دلایل دي اتممتو دینکم دینکم ته پتا نه پېږي چې اتمم فعل دی توی فاعل دی دینکم مفعول به جوړیږي دینکم ولا رفع وجه څه بیانې قرآن کریم کې تغییر تر اولې کې زیرا ولا مستغفر الله ځان ته مفتی مې لاړ شه چیرته کباړ خرڅ کمړه چیرته خپل ځان له سوارو دکانو باسه لنګړ کوڅه کې بهترین موږ مرنه سوار خلو دکانونو له علي را خوړلې پتا ته لګي ماشاءالله علي را ماشاءالله ډېر قوي دلایل دي ښه الله دې مخ را په مړه تاسو علمیت ته مونږ په دواړو لاسو سلامونه دینکم کې فرق نشي کولای شرم هونی چاہیے آپ پر چې بیا غلطي را لرو باسه کنه فکرړه که مطلب بیا وګړه کنه تا سره به کنه خو مار کې را وخت کنو کېله شوي کېله کېږي بنا ډیته کېږي بنا صاحبه ولا شزاو دي ته وچو ما خو غوونه ته دي ته حضرت دین او ملت او شریعت او مسلک او مذهب کې څه فرق دی کوم نسبت دی دارته وای ما بس ځم پیژنم ما حضرت وای کنه خو مفتی صاحب موږ برناخذ نه کوو موږ طلبای حق نه یو زله چې عوام ته ماشاءالله نصوص قطعیه پیش کړه نصوص قطعیه دستاتو مشپلار د سنو مګي تر ته مور او نیاد او نمونه په ټول بخان دي ما شاء الله تعالی ما شاء الله تعالی ډېر قوي عالم ښه ډېر قوي عالم خدای مرو که ځان له یو نظیر تعویذ کو څوک ته په نظر نه کیخه بیا پر سکول کې داسې خبرې چونه کې کوه کړی نو زه به دا شن اخلم چې ډایرکټ په سکول لرزم او کوم پرنسپل چې اخته وایم کاغه سم نکړي او سم به الحمدلله سم به ځکه چې ته واحد او وحید او متوحد کې فرق نشي کولای خپل نامې ترکیب نشي کولای ورنه هاذا غز او هاذا میدان وی کذا وحید الله ترکیب راته کذا خبره توغونه ته ته 3 منټه غوونه سبق ما 3 منټه غوونه یو قرآن کریم د چې غلط ویل ډما نسخ بچ شو بس نور خبر پیګه ګور علامه ابن قیم رحمه الله نور العلماء ته علامه ابن قیم ما ته په دلیل کې بشکې نصوص قطعیه دي دا نو کوم علامه نصوص قطعی سوی قرآن ته واګ څه نه څه کنه نو ما شاء الله لفظ قرآن واخسته شای زدارته بیان ک تاریخ موضوع غرض یو کا وای اتم غیرت کی مرا ولا دماغ مکار نه کا تشی بار دماغ بکار کی کنه ور مو خو یخ کړه ناس ته وسم راته وای کتاب ګوري الته خو قسمونه را روان غستل مارته چې کتاب نه غونه خو خپل باندې چې د عالم مفهوم مخالف نو مونږه څوک اوس خاصه راته وای فإن عمل المولد وأمثاله عمل من جنس أهل الكتاب دا چا ویلی دا قرآن کریم کې دا کوم ځای کې راغلی دا خبر شریف جشن عید میلاد النبی دا قرآن کې کوم ځای کې راغلی دا غځي دا قرآن حصہ کې ابن قیم حواله دا عمل د يهود او نصارا ابن قیم حواله خپل ته وګورئ نه دا ابن قیم حواله دا ابن قیم حواله مارته وی چې ته حرام غنی کته یو ثبوت کته یو دلایل براته پیش کې باچا سے محترمه پوهیږي په خبره باندې لګه ساړه خورا نو کې دی چې ما او تاسو سره په خبره باندې پوه شو ها زه پوهاګم ما تاسو سره په عوامو خپل بصیر د اورته سول تعریف او کا به شرط سره لا شرط الله ماشه حضرت عوامو نه کوم نه کړی تا نه کته امی ثابت ځان امی ثابت کړي بیا نه پختنه نه کوم ځه رشید هم څنګه کړه راځم پیژنم هغه دوستانه خریدین هم شرموله ریل واګه حضرت دین شریعت مسلک مذهب دغه کراته فرق وکړه مولوی ما ته کې ګرځا کوم یو نسبت اداره ته بیان کړه زازا ما باندې واجب باندې نه کې جمعه کې چې موږ ترانه نوځي او می کنه هغه نسوار پاره کې د کې رې کې بار شری جمعه ماشاءالله او ځان سره جوب کې ګرځي تا وګیا او دې ځان سره جوب کې ګرځي که څنګه ها
چلو که سترګ تیاره ټیک شو بیا چرته راته کال وکړه تیاره وکړه نه مړه ماشاءالله ښه ان شاء الله زبر نظر تعویز کوم او زه به خصوصي در لېګم ښه صحیح ده کنه زنده‌باد دیوبندیان زی ګوره دیوبند ټول ګند دی صحیح شو تاسو ګند دی او حقیقت ته دیوګند او زمانه ما دیوبند باقي ټول ګند دی تاسو دیوګند نه دیوګند دا لفظ لګ بیا ویا ته چې دیوبند اکابرینو باندې فخر کوي